لك دي پوری کیگا. بسم الله الرحمن الرحیم. وكذلك لو اثبتنا ان ترتب الحكم على اسم موصوف بصفه لا يوجب تعليق الحكم به قلنا طول الحرة لا يمنع جواز نکاح الامه. نشي د اجماع باز شروع د اجماع تعریف هم کړو، لغوي اصطلاحي ارکان اجماع بیان کړو، حجتیت اجماع بیان کړو. اگر په کتاب کې رايو نو ذکر شرط د اجماع بیان کړو. بهم د کتاب نه ویلو چې اجماع د مراتب په اعتبار سره په څلور قسمه معنی ده. بهم د اجماع مذهبي بیان شروع کو چې په دوه قسمه مرکبه غیر مرکبه. به د اجماع مرکبي بیان شروع کو باقي کې یو د پرونی فصل کې د دې خبره بیانو چې د اجماع مرکب یو قسم دی عدم قائل بالفصل. ابم ول دا د تعریف مولا وکړو عدم قائل بالفصل څه معنی ده چې دوه مسلې مثال به تور معنی دوه امامان وی دواړه یا ثابتې یو امام بل دواړه نفي کوي. دا چې څوک نه وی چې یو ثابتې یو بل نفي کوي. به موږ د دې دوه صورتونه دي. یو صورت دا چې منشأ مختلف وي. اول صورت اذا كان منشأ الخلاف في الفصلين واحد چې منشأ د اختلاف د دوړو کې وي. او د نمبر چې منشأ د اختلاف څه وي جدا جدا وي. دوه مسلې وي منشأ د اختلاف پکې بدله وي او دوه مسلې وي منشأ د اختلاف پکې یو وي. دا اول قسم پرون تیر شوی. اته مثال نه چې پرون تیر شوی بلکې نن مثال له ور سره دې کې منشأ د اختلاف یو ده. ګوره یو تلکشن ولې چې موږ پرون ویلو دا وسامي کې دی په وجوه فاسده وکي. امام شافعي سے وایي چې کله حکم معلق شي تر شرط پورې نو په وخت د وجود د شرط کې حکم موجوديږي او په وخت د انتفاع د شرط کې حکم منتفي کیږي. وای نه شي دیم کله چې حکم ولګي په یو اسم باندې دا اسم چې موصوف به صفتین وي نو ترڅو چې صفت وي حکم موجود وي خو چې که صفت منتفي شي حکم خبرې پرون کړې وي کنه. امام شافعي سے وایي اذا اسبار کې غایات څنګه دي دین مخ کې عمل لم يستطيع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات. هغه کسان چې طاقت نه لري او طاقت اي محصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. کڅوک د محصنات او مؤمنات سره یعنی آزاد خو مؤمن سره طاقت نه لري فمما ملكت ايمانكم. د چا سره نکاح کوي ملکت ایمانکم سره خیرم دې کنم دې مين اوب څه وي من فتياتكم المؤمنات. اما دا وینځي بڅوک وي استاد هغه وینځي چې مؤمنات وي. نو ګورئ امام شافعي صاحب دوه مسلې کوي. یو مسله دا کوي چې په حره باندې طاقت وي وینځي سره نکاح نه کیږي. نو مسلمان سره او نه کافر سره نکاح نه صحیح ده نکاح نه کیږي. اذا شو دا مسله ولش شرط سره د چا چې په حره طاقت نه وي چې کله شرط منتفي وي یعنی په حره طاقت وو حکم منتفي وینځي سره نکاح نه کیږي. وای نه شوري شرط دار د وینځي سره نکاح کول معنی چې طاقت نه وي که طاقت وو شرط منتفي دي چې شرط منتفي دي لہذا څه وي حکم منتفي. دیمه مسله ده هغه وی چې کله حکم په یو وصف باندې ولګي په انتفاع د وصف سره حکم منتفي کیږي. نو رسب څه وي من فتياتكم المؤمنات وین ځاغه وینځ چې مؤمنانی دلته حکم د نکاح لګیدل دی په وینځ باندې او وینځ کې وصف ورو دی کوم وصف مؤمنات. نو کچې وینځ مؤمن نه وي به سره د دین چې په هره طاقت نشته دی به هم د وینځ سره نکاح نه کیږي بلکې کوم وینځ سره وکیږي چې مؤمن نه وای نه شولې. نو قید سره کېدل د وصف نو کله چې وصف ختمېدل هغه اسامي کې وای امام شافعي سے وصف د درجه د شرط ور کوي څنګه چې په انتفاع د شرط سره انتفاع د وصف راځي دا شان په انتفاع د شرط سره انتفاع د حکم راځي همدا شان په انتفاع د وصف سره انتفاع د چا راځي حکم راځي. انت طالق راکبتن معنا دا راکبتن وصف ده انت طالق ان رکبتي دغه معنی دی. په شي خبر باندې کنه اوس راځي دو مسلې دي بس توجه ته وکړئ. دو مسلې هغه کوم دي یو چې حکم معلق شي تر شرط پورې په انتفاع د شرط سره انتفاع د حکم راځي. یو دا مسلې کتاب کې نشته دا پرې دی د سی وي حکم ولګي په یو اسم باندې دا اسم چې موصوف به وصفین وي
په انتفاع د وصف سره انتفاع د حکم راځي یو مسله راځي دویمه مؤمنات قید کلم وینځ مؤمن نه نکاح سره نه کیږي دوه مسلې دا دوه مسلې دی امام شافعي صاحب دواړو قائل دي موږ حناف د دواړو نه قائله نه دا منو چې حکم ولګي په وصف باندې په انتفاع د وصف سره د انتفاع د حکم راشي نه دا منو او نه دا منو چې وینځ د مؤمن نه نکاح سره نه کیږي بلکې کیږي وصف دوه مسلې دي کنه امام شافعي صاحب د دواړو قائل دي موږ دواړو قائل نه اوس دلته اوس ادم قائل بالفصل د سې څوک نشته چې هم فصل کوي څنګه دا سې څوک نشته دا سې وایي چې کله حکم ولګي به یو وصف باندې نو په انتفاع د وصف سره انتفاع د حکم راځي دا منما خو مؤمنې ښځې د کافر وینځ سره نکاح نه کیږي دا نه منم دا د څوک نشته یو وایي دا منما چې د کافر وینځ سره نکاح کیږي دا منما خو دا نه منم چې حکم ولګي په یو وصف باندې الټه شو دا نه منم چې د کافر وینځ سره نکاح وشي دا نه منم بلکې نه کیږي ها دا منم چې حکم ولګي په یو وصف باندې په انتفاع د وصف سره انتفاع د حکم راشي دا نه منم وای نو شیخ خبر مانی ثم سریش ولی دعا مشافي صاحب دواړه باندې مونږه دواړه نه منو ویږي خو یو اعتراض دی مولوی صاحب په دې آیات کې مونږه دا خبره وکړه وس چې د امام شافعي صاحب چې دا خبره کوي دا دویمه مسله کافر وینځ سره نکاح نه کیږي دا د دې صفت د وجنه نه وای چې من فتياتكم مؤمنات راغله دی وجنه نه وای بلکې څه د وجنه وای ومن لم يستطيع منكم طولا د شرط د وجنه وای چې کله آزاد باندې طاقت وی د مطلق وینځ سره نکاح نه کیږي کاغه مؤمن یو کو کافر ای د امام شافعي صاحب وای چې کله د سړي طاقت وی په حر باندې وینځ سره نکاح نه کیږي دا خبر ولی وای د شرط د وجنه وای چې شرط منتفی دی د دې د وجنه نه وای چې کله د سړي په وینځ آزاد خزه باندې طاقت وی او د وینځ سره نکاح نه کیږي ځکه چې د ایمان قید پکې نشته دی وجنه نه وای وای نو شیخ خبره مانی به اوري ملي سي دوه مسلې دي دوه یو مسله دار چې په آزاد خزه باندې طاقت وی هل دې کنه ما وختي په صورت ولا بدل ویلو چې شرط موجود وي حکم موجوديږي که شرط نه حکم نه موجوديږي دا څه ویلو کنه او دویم څه ویلو چې کله حکم ولګي په یو اسم باندې موصوف به وصفین وي کله وصف موجود وي حکم به وي که وصف نه حکم به وي د دوه مسلې کې کاری ورالي دا بل ور سره لګي دوه مسلې به جوړ شي دا څه ده کنه اعتراض پیداره چې دا مسله چې دا دویمه مسله دا امام شافعي صاحب د وصف سره نه لګي بلکې چا سره لګي شرط سره یعنی چې کله په آزاد او خزو سره نکاح کول باندې طاقت وو یو دا خبره یعنی چې شرط موجود وي په آزاد خزو باندې طاقت وي وینځ سره نکاح نه کیږي شرط موجود وي حکم موجوديږي شرط نه موجود حکم نه موجوديږي دا یو مسله کې امام شافعي صاحب دغه دا کوي چې په آزاد خزم باندې طاقت وي وینځ سره نکاح نه کیږي دغه مسله دا کوي دا نه کوي چې وینځ مؤمنه موجوده ای کافر سره نکاح نه کیږي څه نه وي وای نو شیخ خبره مانی مونږ وای ولې سه مسلام دغه شنه کوم چې مونږ وکړه امام شافعي صاحب اصلا دا دي دوه مسلې اول دا چې یو حکم ولګي په وصف باندې په انتفاع د وصف سره حکم منتفي یو دا دویم دا چې صفت په د ایمان په وینځ کې پروت نکاح ور سره کیږي که صفت په کې د ایمان نه به نه کیږي په دې تفریدا اگر کله شرط نه معلومیږي شرط نه وګورئ وكذلك دغه شان لو اثبتنا من ثابت کو ان ترتب الحكم چې مرتب کېدل له حکم علی اسم به یو اسم باندې حکم مرتب شي دا سه اسم موصوف بصفت چې موصوف به یو صفت وي لا یوجب تعلیق الحكم نو واجب چې حکم دی معلق شي به بدغه صفت پوری بذلك صفت پوری پیږي کنه قلنا مسله ورسېدلې لو اثبتنا که چې موږ ثابت کو چې حکم مرتب کیږي په یو اسم دا سه اسم چې موصوف بصفت وي موږ دا مسله ده ما خو امام شافعي څخه خبره کړې وکنه موږ دا مسلې دادي چې حکم ولګي په یو اسم باندې دا سیستم چې موصوف به صفت وي نو کې انتفاع صفات له حکم نه منتفي کیږي یو مسله دیمه که په مؤمنه قید په وینځ کې نو نکاح مر سره کیږي دوه مسلې موږ دا په دې دواړو مسلو قایلې امام شافعي صاحب دې پلټه قایل دي
قلنا من وای طول الحرة لا يمنع جواز نکاح الأمة ته یو سړي په حرې طاقت نه منې کوي چې جایز دي چې نکاح د امي یعنی جایز کیږي اذا صح بنقل السلف دا علم الاسب کله چې صحیح شي په نقل د سلف معنی څه خبره چې ان الشافعي فرع مسألة طول الحرة على هذا الاصل چې امام شافعي سي مسألة طول الحرة طاقت د حرې دا تفریقه په دې اصل معنی اصل کې خود واصل دي کنه یو په انتفاع شرط سره انتفاع حکم راځي ځم په انتفاع وصف سره انتفاع حکم راځي اعتراض خورانه چې دلته کم تفریم هم شابه سب کړی دا په انتفاع شرط کړی دا نه په انتفاع وصف معنی نو موږ څه ویل مولوی په انتفاع وصف کړی دا لازم مسله مله سټ کیږي دلته چې په انتفاع وصف معنی خبرو الا ولو اثبتنا جواز نکاح الامه مولوی سے وس کچري جائز شي نکاح د وینځي مؤمنه ما تولي سرد طاقت جاز نکاح الامه الكتابيه اوس دې کتاب مسلې ته وګورئ د خما خو تاسو نفس مسلې ویلې دوه مسلې چې مونږه قایلو یو شافعي سبي نو یا امام شافعي سبي قایلو دا غي د ضد مونږه نو قایله دوه طرفونو تل جوړېدل کړه اوس دا مسله چې د دوه مسلې دي دوه کم یو دا چې د آزاد خزه باندې طاقت وی مؤمن وینځ سنکا کیږي کنه کیږي امام شافعي سي وایي نه کیږي مونږ وایو کیږي دیو مسله چې کافر وینځ سره نکاح کیږي کنه کیږي آزاد خزه باندې طاقت وی امام شافعي سي وایي نه کیږي مونږ وایي کیږي نو دوه مسلې شولې امام شافعي سي یو شان کوي مونږ بل شان کوو هغه چې آزاد خزه سره طاقت وی وینځ سره نکاح نه کیږي دیم وینځ امام شافعي سي وایي چې کوم وینځ سره نکاح کیږي هغه مؤمن وي کافر سره نه کیږي مونږ څه وایو چې آزاد خزه باندې طاقت وي د وینځ مؤمن سره نکاح کیږي یو چې مؤمن سره کیږي کافر سره کیږي دوا پدې کو ساده می قائل بالفصل له څوک نشته چا دا وایي چې آزاد خزه باندې طاقت وي نو د مؤمن سره نکاح کیږي او د کافر سره نه کیږي انا څوک دا وایي چې په آزاد خزه باندې طاقت وي مؤمن سره نکاح نه کیږي او وینځ سره کیږي دا څوک نه وایي وګورئ ولو اثبتنا کچره موږ ثابت کو جواز د نکاح د وینځ المؤمن ما طول سره د طاقت نجاز نکاح الامه الكتابيه به د امي کتابي نکاح هم صحیح بهذا الاسم د قاصل موجمانه دل څوک عدم قائل بالفصل لها وعلى هذا مثال ما ذكرنا فيما سبق او بنا بدی من دي مثال هغه هم ذکرنا چې موږ ذکر کړي په مخکې مسله کې هغه مسله کوم مخکې مبتوتی ولا خبره او تاسو ما کړي و هغه وان كنا اولاد حمل فانفقوا عليهن اولاد حمل نه ویل کنه دا وصف چې موجود انفقوا عليهن وي دوه مسلې دي تاسو توجه کې دوه کم کې دي حکم په وصف ولګي په انتفاع د وصف سره انتفاع د حکم راضي امام شافعي سي وایي حامله چې نوي نفقه ولا نوي دوا مونږ وایو په حکم چې په وصف ولګي اسم باندې ولګي موصوف به وصفین وي په انتفاع د وصف سره انتفاع حکم ناراضي وا اولاد حاملې د پاره حامله وي او کنوي نفقه شتا دلته قائل بالفصل عدم قائل بالفصل مساله ده نشي څوک نشته چې هغه حکم په یو وصف ولګي په انتفاع د وصف سره انتفاع حکم راضي دا سیدا خو چې حامله نه بیا مل نفقه ورکا دا څوک نشته یا وای چې حامله نه وي نفقه نشته خو حکم چې ولګي په یو وصف باندې په انتفاع د وصف سره په یو اسم باندې موصوف به وصفین وي په انتفاع د وصف سره انتفاع د حکم ناراضي دا وای ور سره څه وای چې حامله نه نفقه هم دي نه څوک نشته وای نه شي به ونذير الثاني وساجد دوی مثال باوري دا دوی مثال لا چې مولوی صاحب لکه سره چې باغ لته لو کنه به مانی رش کولې به ته مالک ویلي ولې رش کول ته خزل پرتو ګوري نه کې دوی مثال لا قشان تاسو ګوري منشأ د اختلاف بدل ده اذا قلنا ان القيء ناقض فيكون البيع الفاسد مفيدا للملك لعدم القائل بالفصل تاسو ګوري دوه مسلې دي او یو الټو سره د اسماتي کیوا دویم نمبر بيع فاسد مفيد د ملک دا مونږ حناب د دواړو قایلې الټو سره د سماتيږي دویم بیا واسطه مفید د ملکم دا خبره پرون کړي ونه هدا فاری شریعه نو شي قبیل غیری تقاضا کوي هغه د مشروعیت تقاضا کوي دا خبره کړي وکړه نو شبي سره دواړو نه مری الټو سره د سماتيږي او بیا واسطه مفید د ملک نه دا دواړو نه مری
منشأ د اختلاف بدل ده منشأ د اختلاف سره په الټو باندې او د سره ماتيږي دې منشأ غ حدیث ته چې نبی له سلام وی پر آپ سره الټو سره او د سره ماتيږي او پوه شو کنه سلسل ماتيږي ما وینه چې په ځین راوځي او الټو کې د ماتيږي دې منشأ ده او بیا فاسد مفید د ملک د دې منشأ خو بیل ده شرک افعال شریعه نه هو شي قبیل غیری تقاضا کوي او هغه د مشروعیت تقاضا کوي غیر منشأ بیل ده وینه شلې به یو منشأ بل منشأ جدا جدا ده وې شو بهسته کنه به ونذير اذا قلنا ان القيا قيچدا ناقض داود اسماتي فيكون البيع الفاسد وبشدي بيع فاسد مفيد ملکا يدم القائل بالفصل څنګه داسې څوک نشته چې هغه پولټو د اسماتيږي او بيع فاسد دي مفيد ملک نه یو بيع فاسد دي مفيد ملک وي او پولټو د اسماتيږي دا څوک نشته او يكون يا دسي وي موجب العمد القواد ويكون موجب العمد القواد لعدم القائل بالفصل وليس هغه شان وای په الټو او د سماتيږي یو مسله اڅوک چې قصدن مرګو کی کنه قصدن اب دغه حکم صرف قصاص ده دا دوه مسلې دي موږ دا دواړه وایو مشابه سه وای په الټو او د سماتيږي وا او قتل عمد چې هغه کې صرف او صرف قصاص مسله دانشتره دوا بلکې یک اختیار دې سړي ته قصاص ځان پیش کوي او دیت ولا ور کوي مقتول قاتل ته اختیار دی وای نه شلې به نو دوه مسلې شو کنه په الټو او د سماتيږي یو مسله په الټو یوا دوی چې سړي ابدن قتل وکړو نو قصاص واجب نه دی بلکې اختیار دی دوا هم وای په الټو د سماتيږي او قصاص واجب هم دی دا څوک نشته چې وای په الټو د سماتيږي او قصاص واجب نه دی یا قصاص واجب دی په الټو د سماتيږي أو يكون موجب العمد القواد لعدم القائل بالفصل وبمثل هذا القي غير ناقض دي مثل بل مورا القي غير ناقض فيكون المس ناقضا دي مثال بل الک الټي او دس ماتي یو مسله مست امرئ نماتي دو مسله دا دواړه منګل کو الټي او دس او مست امرئ امام شافعي سے وای الټي او دس نماتي مست امرئ ماتي علم نه دی موږ دوه مسلو له یو حکم ورکوي مشابه څه بلا بل شان حکم ورکوي دا څه څوک نشته چې الټه شي چې مزد امرئ او دس ماتي مشابه څه سمرګري شي الټه نه ماتي موږ سمرګري شي دا څوک نشته بلکې کڅوږي الله قد وقاره وږي په الټو کې به وای چې ماتي نه په مس کې به دا خامخا وای چې نه ماتي اکه په مس کې وای ماتي الټو کې به وای نه ماتي القي غير ناقض فيكون المس ناقضا وهذا ليس بحجة واذا حجت نه ده دا حجت نه ده لان صحه الفرع وان دلت على صحه اصله وذکا د فرع صحت چې د مولوی صاحب اگر کده په یو اصل باندې دلالت کوي الټو یو د سوال ماتي په حدیث شتره اصل ولا شتره خداغه اصل خود مست پر نه ده کنه مست پر دغه اصل ده نه ده ځکه صحت د فرع اگر که دلالت په صحت د اصل کوي چې د اصل شته هغه حدیث ته ناقض الوضوء حدیث دی ولکنها لك صحت لیکن صحت د فرع چې لا توجب دا نه واجب صحت د اصل اخر چې بل اصل ثابت کی دا خو یعنی دا توجه ولې الټي او د سماتي دا یو اصل ثابتي هغه حدیث دی چې الټو او د سماتي او الټي او د سماتي دا یو فرع ده په دې سره بل اصل ثابتيږي چې لکه نه د افعال شرعیه نه وشي نو هغه دی قبیل غیری مشروعیت تقاضا دي کوي دا ثابتي نه ثابتي یا مسله خزي چې وشولو باغي او د سماتي کی دا ثابتي نه ثابتي نو بل اصل نه ثابتي ځکه دغه صحت د پر چې اگر کدا دلالت کوي مولوی سے په صحت د یو اصل باندې چې هغه حدیث ته لیکن صحت د فرع لا توجب صحت الاصل اخر اصل اخر نه ثابتي حتى تفرعت لیکن تفرعت صحیح ده تر دې چې متفرع شي علیه بدی باندې المساله اخرى بل مساله په متفرع شي